په دغه ورځ باندې چې کوم دی آینده کې اوس تاسو دا خبره یاد ساتئ. اوس خو چې څه وشو هغه وشو، خو دا وختونه په موږ ټولو باندې را روان دي چې داسې مسلې به بیم کېږي بیا به هم کېږي بیا به هم کېږي. نو دا واورئ د اوس نه چې داسې رواجونه چې کېږي د هغې خوراک څنګه دی، آیا دا جایز دی او که دا جایز نه دی، او دې کې چې کوم دی نو شرکت جایز دی او که جایز نه دی. اوس به تاسو وایئ دا خبره دا قاري صاحب د ځان نه دا ګوره صرف زه واسطه یم، نورې خبرې زما نه دي. یې مور مسور کې دا زه به څه ویم، دا خبرې چې دی نو د قرآن او د سنت دي، دا زما مخته کتابونه پراته دي که ټولې خبرې د دې دي. نو دا واورئ ګوره وی واستناع اهل المیت د مړي والا خوراک تیارول لاجل اجتماع الناس علیه د وجې د راجمع کېدلو د خلکو نه. چېرې خلک راجمع کېږي نو مړي والا د هغو دپاره څه کوي، روټۍ تیاروي. بدعة مکروهة دا ناروا بدعت دی. او حضرت جریر رضی الله عنه فرمایي کنا نعده من النیاحة، مونږ به دا ویر ګڼلو. ویر څه مطلب؟ لکه نبی علیه السلام چې فرمایلی ویر حرام دی په مړي باندې، نو داسې د مړي په کور باندې روټۍ ته به مونږ حرام ویلو، حرام مونږ ویل دا حرامه ده. او بیا فرمایي وهو ظاهر فی التحریم، دا ښکاره خبره چې د دې نه معلومه شي دا حرام دی. او بیا قال الغزالی، امام غزالی صاحب خلک ډېر پیش کوي که نه، دا م واوروله. هغه فرمایي ویکره الاکل منه، د دې نه خوراک چې دی نو کول مکروه دي. مکروه د داسې خیرات نه خوراک کول څه دي، مکروه دي. دا مسله واورئ، غاړه تازه ازادومه. بیا نور چې څوک څه کوي هغه د هغه خپله مرضي ده، که بار به ما ته کنځلې کوئ او که هر څه ویوي، خو دا دیني مسله ده، دا واورئ. دا فرمایي قلت زه ویم وهذا لم یکن من مال الیتیم او الغایب، چې کله د یتیم او د غایب سړي مال پکې نه وي نو بیا د داسې خوراک نه خوراک کول مکروه دي. او که چېرته پکې څوک یتیم یا یو کس داسې چې هغه عین موقع کې موجود نه وي فهو حرام، نو دا خوراک کول بیا څه دي، حرام دي. مثلا مو واورېدله، آینده کې د الله تعالی موږ له په دې باندې د عمل توفیق راکړي. دا د نبی علیه صلات وسلام سنت دي، په دې باندې عمل کول زما او ستا چې دی نو لازمي فریضه ده، او دا د کامیابۍ نسخه ده. الله تعالی فرمایي فاولئک هم المفلحون. الله یې د عمل توفیق راکړي.